ګرانو پښتنو چې څوک زما دا آواز اورئ ما وینئ زه مې راوستی یم هماغه ستاسو د خندولو ملګری یم خو زه تاسو ته یو ریکویسټ یو درخواست کوم چې په 11 تاریخ باندې د حیات محمد خان شیرپو شهید د هغوی برسي ده تاسو ته به خواست دی چې ټول پښتانه وروڼه د لر او بر د لرې ملګري هغوی راشي او په دې برسۍ کې شرکت وکړي او زه مې راوست به د عوامي نیشنل پارټۍ نه په 11 تاریخ هم په دې قومي وطن پارټۍ کې د شاملېدو اعلان هم کوم د هغوی دپاره ما یو څو شعرونه هم لیکلي دي لکه یو شعر دی یا خدایه ځکه جاړم جدا د شیرپو خان دی د خپلو پښتنو نه حیات محمد خان دی د خپلو پښتنو نه یا خدایه ځکه جاړم چې جدا د شیرپو خان دی د خپلو پښتنو نه حیات محمد خان دی د خپلو پښتنو نه وسره د څو ملګرو په وینو باندې سره شول سره د څو ملګرو په وینو باندې سره شول نو حیران ما په دې زه د مړه خواران پسه شول حیران ما په دې زه د مړه خواران پسه شول نن خاورو کې فروت زموږ نه بیل ښکلی جانان دی د خپلو پښتنو نه حیات محمد خان دی د خپلو پښتنو نه شهادت دې مبارک شه شهید د قوم په سر شوې و شهادت دې مبارک شه شهید د قوم په سر شوې په دې فاني جیخان کې ښکاره لکه د نور شوې یا په دې فاني جیخان کې ښکاره لکه د نور شوې نو د سرې ډولۍ دې اوړې په زړګي باندې ارمان دی د خپلو پښتنو نه حیات محمد خان دی د خپلو پښتنو نه یا خدایه ځکه جاړم چې جدا د شیرپو خان دی د خپلو پښتنو نه حیات محمد خان دی د خپلو پښتنو نه باقي شعرونه به انشاءالله په سټیج باندې وایو او بیا درته ریکویسټ کوم زه به په خپله باندې په سپیکر په سوزکي کې به وي زه به ګرځم په دې ټولو علاقو کې غونډه چارسده ډسټرکټ چې دی په دې کې به زه ګرځم او نور چې لر او بر څوک دا زما دا غږ اوري دا آواز ویني ما ویني نو هغوی ته ریکویسټ کوم درخواست کوم چې په دې برسۍ کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او راشي او دا برسي کامیابه کړي دا